أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يعني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 8 आयत नंबर 61 62 63 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. مخکې هم چې نو هغه د منافقانو تذکره وه، اوس په دې آیاتونو کې هم مزید د منافقانو نوره چې نو هغه تذکره کېږي. الله رب العزت وایي ومنهم الذین یؤذون النبی، بعضې په دې منافقانو کې هغه کسان ولو چې دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې نو هغه ایذا او تکلیف رسولو. ایذا ویل کېږي د ژبې چې نو هغه تکلیف ته، نو دوی به حضور علیه الصلاة والسلام ته حتی الامکان چې څومره به د دوی نه کېدی شوله نو د ژبې تکلیف به رسولو. اوس د ژبې تکلیف څنګه و؟ مختلفې طریقو سره چې نو هغه ذکر شوي دي، مختلف کارونه به یې کولو. لکه مثال په طور کې اکثر به چې نو دوی یو بې موقع بې محله چې دی نو تپوس به یې کو، دا هم د ژبې په ایذا کې دی. لکه حضور علیه الصلاة والسلام یو پیر چې نو هغه مجلس کې ناست دی، د الله پیغمبر مسایل بیانول، دې کې نو هغه ابن سلیت، نو ابن سلیت منافق نو هغه دی رالو، نبی علیه الصلاة والسلام نه نو هغه تپوس وکړو یا محمد این ناقتی، اے محمد. نو یو خو دومره بې ادبه ول چې دوی به حضور علیه الصلاة والسلام ته نوم ویلو، حالا کې دا د بې ادبۍ چې نو انتها درجه ده. لکه اوس هم تاسو ګورئ بعضې خلک اکثر چې نو هغه څه عالم ته مولوي صاحب ته مشر ته دیو ته ډایرکټ چې نو هغه په نوم سورې پلان کیه، دا د ادب چې نو هغه خلاف دی. ادب دا دی چې دوی د هغه سره ادبانه چې کوم الفاظ وي هغه سره یو ځای کړي. لکه نور چې نو صحابه به وي نو یا به نبی الله یا به رسول الله یا به حبیب الله، نو داسې ادبا الفاظ به سره چې نو کول، نو دې ډایرکټ رالو نو یو خو دا وي یا محمد، حضور علیه الصلاة والسلام ته نوم واغستو. دویم موقع محل په دغه وخت کې هغه د مسایل وه، دی ورته وایي زما اوښه چېرته ورکه شوې ده، هغه کوم ځای کې ده؟ حضور علیه الصلاة والسلام ما وی ما ته څه پته ده، زه خو اوس مسایل چې نو هغه بیانوم، ما ته استاد اوښې څه پته نشته. دا بعضې کس که اکثر دې څه خبره شي دی بیا بډلېږي ځان کې تاو ولګي وځي، نو دی چې په بډلېدو باندې چې نو هغه روان شو بهر ته چې نو هغه ووتو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پسې پاسېدل، څه کسانو خبره اورېده چې دی خو داسې ګورېږي ورته چې ده ته مونږ خو نه وښیو، نبي علیه الصلاة والسلام یې نه داسې مه کوه. دې دوران کې چې نو الله پاک جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږلو چې د دې منافق هغه اوښه پلانکۍ جاړه کې چې نو هغه انختې ده، ځکه هلتې څانګه هم مضبوطه ده او د اوښې ته چې کومه پټه پرته وه کم پړی ورته پروت و هغه هم مضبوط دی، نو هغه دواړه یو بل سره نښتي، نو چې نښتې دي نو اوښه زور کوي خو نه پړی شلېږي او نه څانګه ماتېږي، نو هلته ګیره شوې ده. نبي علیه الصلاة والسلام یې دی راولئ واپس یې رانیستو، نو د الله پیغمبر ورته ووایي چې هغه ځای کې ده. نو دې اوسه پورې دی نو هغه مونږ ته د اسمانونو خبرې کوي الیاذ بالله، او دا پته ورته نه لګي چې زما اوښه کوم ځای، نو چې پته ورته ولګېدله بیا یې نورې خبرې شروع کړي. نو یو دغه تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دی یؤذون النبی صلی الله علیه وسلم، نو هغوی چې د دې نه مرادو منافقانو ټول منافقانو دا کار ورو، خو دا آیات چې نو هغه د حلاس بن سوید منافق په باره کې چې نو هغه نازل شوی دی. حلاس بن سوید دا چې نو هغه سوید دا منافق ولو، نو دې چې نو هغه رالو او حضور علیه الصلاة والسلام په باره کې چې نو هغه د ایذا خبرې کولې، نو نور ورته ګوره حضور علیه الصلاة والسلام باره کې چې خبرې چې نو هغه مه کوه، دا چې نو هغه وابوري یا به ورته څوک ورسوي، نو دا ورته که واوري یا ورته څوک ورسوي څه مسله نشته. ویقولون هو اذن،
دا پیغمبر الیاذ بالله دا خو صرافت چې دی نو هغه غوږ دی نو دی چې نو هغه که خبر ورته ورسئ موږ به ورته لاړ شو قسم د به ورته وخورو موږ به چې نو هغه ننکرو ونصدقو موږ به چې نو هغه انکار وکړو موږ دا خبره نه ده کړې قسم به ورته وخورو نو دا پیغمبر علیه صلات وسلام دی خو بس د هر چا خبره مني د هر چا په خبره باندې چې نو هغې ته یې غوږ ښودی نو موږ چې نو هغه د په باره کې خبرې مو وکړو بیا د خبرو کولو نه وروسته چې موږ ورته قسم وخورو دروغ ورته وایو دی زمونږ خبره هم د قشان اوري غوږ نو دی ورته په دې اعتبار سره وي لکه خلک وایي پلان کې ته هو چې نو آسه خبره کې بس هر چا ته زموږ په محاوره کې دا خبره مشهور ده چې هغه خو هر چا ته سر سنډی نو هر چا ته سر سنډولو مقصد دی چې د هر چا خبرې ته ښه وایي نو په هغه وخت کې نو د عربو کې دا چې نو هغه مقوله موجود وه دا محاوره چې نو هغه ویله کېدله به نو د هغوی به وی اذن پلان کې چې نو هغه خو غوږ دی تفسیر مدارک چې نو هغه معنی کړی ده چې دې مقصد دی الذي الرجل الذي يصدق كل ما يسمع چې دا اذن هر هغه سړی ته ویل کېږي چې هغه څوک څه خبره هم کوي او د هغه د کس د خبرې چې نو هغه تصدیق کوي ولې چې کم سړی په خپل رښتینی دی پاکي صحیح نو د جبل هم څنګه خبره کوي هغه شانتي کوي نو دی به بیا حرامیتوب دا کولو چې مونږ چې نو هغه د پیغمبر ته دې وایو او د ته نو هغه د خاو د بد په منځ کې نو فرق نه کېږي الله وی نه دې نه ده قل اوعت اذن خیر لكم غوږ چې نو هغه غوره دی ښه دی ستاسو دپاره یعنی دا پیغمبر خو ستاسو دپاره ښه دی چې تاسو ورته که منافقت هم کوئ خو بیا هم دا پیغمبر الله پاک سراپه رحمت پیدا کړی دی ستاسو دغې خبرې ته چې نو هغه غوږ دی دا پیغمبر دا چې نو هغه نفیس سړی دی د ښکلي اخلاقو والا دی ستا خبرې ته غوږ دی که نه بېهوده خبرو ته چې نو هغه څوک ښودلی شي یا څوک چې نو هر وخت د بل کس نو هغه د سیناټس اورېدلی شي خو د الله پیغمبر هغې وجه چې نو هغه دا وه الله رب العزت ذکر کړی یؤمن بالله و یؤمن دا ستاسو چې کله غوږ دی نو دا خو صرف د دې لپاره چې تاسو ته ډایرکټ ستاسو په خوله باندې رد ونه کړي چې زه مړه دروغ مه وایه پاسه زه او دې دا د پیغمبر شان نفیس دی اعلی اخلاق والده داسې چاته ونی هغه د الله باندې یقین ساتي او د مؤمنانو د خبرو تصدیق کوي ستاسو دا خبره ورته معلومه ده ورحمة للذین آمنوا منکم او د پیغمبر علیه صلات وسلام دا رحمت دی تاسو کې د هغې کسانو چې چا ایمان راوړی نو ستاسو خو ایمان دی نه نو چې ستاسو ایمان نه دی ستاسو دپاره رحمت نه دی والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم نو دې سره الله پاک د دوی منافقت هم ظاهر کو او د دغې منافقت سزا یې ورسره هم ظاهر کړه الله رب العزت وایي هغه کسان چې د هغوی الله ته نو د الله رسول ته نو هغه څه کوي تکلیف رسوي نو د دغې کسانو دپاره به دردناک عذابي دوی یا کمی خبرې کوي نو په دې زړه خفه کېږي او علیم هغې عذاب ته ویلی کېږي چې د هغې هم دننه چې نو انسان یې ختم کړی په ظاهر باندې چې نو د هغې څه چوټ څه زخم چې نو هغه نه ښکاري نو څنګه چې دوی زړه خفه کوي دننه دغه شانتې د دوی هغه سزا به هم الله پاک وایي د منافقانو سزا دا به چې نو عذاب علیم وي دا به چې نو هغه دردناک عذاب وي یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه اوس دې چې نو الله پاک دې ذکر دویم قسم منافقان دا هغه کسانو چې نو مختلف صورتونه لیکلي دي خو یو چې نو هغه شان نزول یې دا دی وایي چې کله حضور علیه صلات وسلام غزوه تبوک نه چې نو هغه واپس شو نو دوی بیا راتلل او نبي علیه صلات وسلام ته په دروغه قسمونه خوړل باندې کولی زما دا وزر او بل وی زما دا وزر دې دا باندې چې نو هغه کولی نو غزوه تبوک کې چې کله دوی دغه باندې کولی په دې زر به قسمونه وخوړلو نو الله رب العزت وایي دوی یحلفون بالله لکم لیرضوکم چې تاسو خوشاله کې تاسو راضي کی و صحابه ولی راضي کوله خوشاله ولی نو د دې لپاره اسینه چرته الله پیغمبر دوی ته حکم وکړي زمون خلاف نو هغه په جهاد راشي نو د دغې یرینا دی به صحابو ته چې نو هغه د قسمونه او دا به خوړل چې رضا کی حالن کې والله ورسوله احق الله او د الله رسول زیات چې نو هغه د دې خبرې حقدار دی ای یرضوه چې سړی چې نو الله او د الله رسول چې نو هغه راضي کی نو اصل خبره هغه الله او د الله رسول چې نو هغه راضي کول دی دنیا خلک چې نو هغه نه راضي کیږي نه خوشحاليږي او نه نو هغه داده کیږي د دنیا خلکو د پاره هر څه وکړه مور پلار چې نو هغه نه خوشحالېږي اولاد چې نو هغه نه خوشحالېږي خویندې وروڼه چې نو هغه نه خوشحالېږي ښځه خاوند چې نو هغه نه خوشحالېږي بلکې زه خو هم د دغې نه هټ کر سړی د خپل ځان نه تپوس وکړي د ځان نه مطمئن دی
نن سبا خو داسې دور دی چې سړی د خپل ځان هم نه دی خوشحاله دی، په خپل ژوند نه چې دی نو هغه هم نه دی مطمئن. نو ولې الله او د الله رسول چې دی نو هغه نه راضي کوي؟ نو ځکه الله پاک وایي زیات لایق دا دی احق ان یرضوه چې دی الله او د الله رسول چې دی نو هغه راضي کوي. خو اوس دې ځای کې دی نو هغه یو تفسیري چې دی نو هغه نکته ده، هغه دا ده چې ان یرضوه کې چې دی نو هغه دا غونډه ها ده او مخکې الله او د الله رسول چې دی نو هغه ذکر شولو، نو د قیدې متعلق ان یرضوهما پکارو. نو وی د الله رضا دا چې نو هغه د پیغمبر رضا ده او د پیغمبر رضا دا د الله رضا ده. نو ځکه د ضمیر چې نو هغه د مفرد راوړی دی، ځکه قرآن کې الله وایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د الله د پیغمبر اطاعت وکړو د الله پاک چې نو هغه اطاعت وکړو. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي فمن اذانی فقد اضل. چا چې ماته تکلیف را وسو د الله ته چې نو هغه تکلیف ورسو. نو د الله رضا او د الله چې نو خفقان، د پیغمبر رضا او د پیغمبر خفقان د دواړه چې نو هغه شی مترادف یو شیز دی. ان کانوا مؤمنین کچری دوی مؤمنان وي. الم یعلموا آیا دوی ته پته نشته، دوی ته معلومه نه ده انه من یحادد الله ورسوله څوک چې مخالفت وکړي د الله او د هغه د رسول فان له نار جهنم خالدا فيها. نو دا هغه سړی دپاره چې نو هغه د جهنم اور دی چې دی همیشه همیشه چې نو هغه په هغې کې پروت دی. الله دې زموږ د هغې نه حفاظت وکړي. اوس دا به ولي؟ نو دا د دې وجې نه چې د الله او د الله د رسول مخالفت کړی دی. ذلک الخزي الله وایي دغه چې نو هغه خزي عظیم او د جهنم دغه سزا دا ډیره د رسوایي چې نو هغه ده. ځکه هلته چې نو هغه به کافر ځي او د کافر سزا چې نو هغه دغه ده. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي که مسلمان لاړو د ده دپاره د دغې نه بله غټه رسوایي چې نو هغه څه کیدی شي. دویم چې نو هغه سزا دا خو د دې دپاره چې د انسان معافي چې نو هغه پې وشي، ګناه پې معاف شي، غلطي چې نو هغه معاف شي. الله وایي د جهنم سزا دا د معافۍ دپاره نه ده، بلکې دا صرف او صرف د تذلیل دپاره د هغې کې به پاکېدل او معاف کېدل چې نو هغه به نه وي. الله دې زموږ د دغې نه حفاظت وکړي. ومنهم الذين او ځینې د دینه کسان دي یؤذون النبي چې تکلیف ورکوي نبي علیه السلام ته ویقولون او وایي هو اذن هغه خو سره په غوږ دی. قل ووایه ورته پیغمبره اذن خیر لکم غوږ چې دی نو هغه ښه دی تاسو دپاره. یؤمن بالله چې هغه یقین لري ایمان لري په الله باندې. ویؤمن للمؤمنین او یقین کوي د مؤمنانو په خبره. ورحمت او رحمت دی للذین دای کسانو دپاره آمنو چې ایمان راوړی منکم له تاسو نه. والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې دا تکلیف ورکوي د الله رسول ته لهم عذاب علیم د هغوی دپاره عذاب دی درناک. یحلفون بالله دوی قسمونه خوري په الله لکم تاسو ته لیرضوکم چې تاسو راضي کړي. والله ورسوله الله او د هغه رسول احق زیات حقدار دی ان یرضوه چې دوی راضي کړي هغه. ان کانوا مؤمنین کچری دوی مؤمنان وي. الم یعلموا آیا دوی ته معلومه نه ده، دوی ته پته نه ده انه من یحادد الله ورسوله چې څوک مخالفت وکړي د الله او د هغه د رسول فان له نار جهنم نو بېشکه د ده دپاره دی اور د جهنم خالدا فیها همیشه به یې په هغې کې. ذلک الخزي العظیم هم دا د رسوایي ډېره لویه.